زما عزتمندو منګه پریشان ولیو ځکه چې منګ لاره غلطه کړې ده، طرف رانه غلط شوی دی، منګه هغه اصل مقصد مو پرېښی دی په بل طرف باندې اخته شوي یو، د دې مخلوق د راضي کولو پسې نښتي یو، خالق مو پرېښی دی. نو د دې دپاره منګه چې دا شان خوشحالي الله را باندې راولي، نو د هغې دپاره منګه مختلف قسمه ډمان د مختلفو اطرافو نه راولو. یو طرف نه هلکه دا دې څه چل کړی، دا خو دې ډېر غلط کړی، یار زه ترې نه خبر هم نه وم، دا خو د دې زلمي دوستان دي هغه راوستي دي. هلکه په دې باندې الله خفه کېږي، یاره چې اوس څوک اوسې راوستي دي، نو اوس دې خفه کېږي. که ده ته وایم چې دا ډمان دې وشړه او دلته کې مه پرېږده، نو بیا دې خفه کېږي. هلکه په دې باندې الله خفه کېږي، په دې باندې رسول الله خفه کېږي، لیکن د هغې غم نشته. نه دا دوست به مې خفه شي، زه دا ډمان راوستي دي، ډېر په مینه باندې راوستي دي، نو زه به دا ډمتوب خامخا کوم. نو چې کله ډمتوب پکې وکې، نو یوه شپه، دوه شپې، درې شپې الله دې ناراضه کړلو، الله دې خفه کړلو، الله درته خوشحالي در کړې وه، او الله جل شانو دا پرځونه در باندې کړې وه، دا بچی هم درته الله در کړی و، او د دې بچي دپاره د نکاح بندوبست هم الله درته وکړلو، لیکن په دې موقع دې الله خفه کړلو. نتیجې څه شي زما عزتمندو؟ نتیجې دا شي واده وشي، میاشت تېره شي، میاشت تېرېدو نه بعد په مزه مزه خبرې راوځي، نو چې کله 2 میاشتې پوره کېږي، نو بس د هغه سره پلار سره خو یې ورانه شي چې بس ما ته کور را بېلوه، جایداد راته بېلوه، نو د پلار سره ورانه او مشتو ګریوان، نو د مور سره هم اختلاف، د پلار سره هم اختلاف، د رونو سره هم اختلاف، د بېلېدو کوشش کوي چې زه بېل شم او جدا شم، یوازې زندګي تېرومه. هلکه څنګه یوازې زندګي تېرې؟ ولې استاد جي دا ځان ته کور دا د ښځې حق نه دی څه؟ نو هر سړی شیطان به مته دا مسله ذهن کې وارچي چې دا یوازې کور وایي دا د ښځې حق نه دی څه؟ نو دا خو په حقه ده که نه؟ صحیح مطالبه زمانه کوي. نو په دې مسلې باندې به موږ مور به هم خفه کړو، پلار به هم خفه کړو، دا مور هم خفه شوله، پلار هم خفه شولو، ترونه هم خفه شول، ترونه هم را باندې خفه شول. دا ولې؟ ځکه چې الله جل شانه موږ په هغه ابتدا کې خفه کړو، الله مو ناراضه کړو، او د خوشحالۍ خزانې او د خفګان خزانې دا د الله سره دي. الله جل شانه دې چې خفه کړو، الله دې ناراضه کړو، نو بیا دې الله جل شانه تا هم خفه کوي. دا خو په دنیا کې درته سزا درکوي، او بیا چې کم برزخ کې دې سزا ده او په میدان محشر کې کومه سزاګان دي، هغه خو د دې نه علاوه هغه بېلې بیا جدا دي. نو زما عزتمند لومړنی هغه دی پوړی دی شي، بیا چې کله دوی سره بېل شي، جدا شي، نو د بېلېدو جدا کېدو نه بعد په خپل منځ کې اختلاف راشي، د ښځې خاوند هغوی په خپل منځ کې سره په جګړو په اختلافاتو شي، نو بیا کله دې مور ته راځي او کله پلار ته راځي، کله رونو ته راځي، نو نه پلار ورته توجه ورکوي، نه ورته رور توجه ورکوي، بالاخر دا خبره د کور نه بهر وځي، ټول کلي کې په محله کې خبره مشهوره شي چې هلکه د پلانکي او د پلانکۍ خو ډېره سخت اختلاف راغلی دی. نو په کوڅو کې هم دغه خبرې کېږي، په دکانونو کې هم دا خبرې کېږي، په بازارونو کې هم دغه خبرې. دا خبرې دې حد ته ولې ورسېدلې؟ دا چا ورسولې؟ د دې دپاره ما ورته په خپله باندې زما عزتمندو سبب شو. نو زما عزتمندو دا خوشحالي دا د الله د طرف نه ده چې الله را باندې خوشحالي او پرځونه وکړه، دا الله جل شانه دا قانون او دستور دی. لئن شکرتم لازیدنکم، که شکریه مو ادا کړله نو په دې خوشحالۍ کې به نورم درته اضافه وکړمه. شکریه د دې څه ده؟ نو شکریه د دې دا ده چې په هغه طریقه باندې واده کول چې په کومه طریقه باندې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کړی دی.